زمونږ په دې مدین بازار کې ځوانې ځانې ښځې ګرځي سوال غونډوي څوک مو نشته دی مهرباني وکړه ماله زکات راکړه ماله دا شی راکړه که دې خلکو ته مونږ یوه هفته ورنکړو که نه زه درته وایم په دې خدای کور کې چې په مدین کې به یو سوالګری هم نه وي خو دا مونږ دې خلکو له ورکو او دا مونږ په دې ګناه کې ورسره ملوث یو ملوث ولې یاره بس 10 روپۍ دې مړه مخې نه سیټ ته که نه تا 10 ورکړې بل ورکړې بل ورکړې دی په ورځ کې زرګونو روپۍ غونډوي دی کار نه کوي دی کار نه کوي دی وایي چې ما ته په تیاره میلاویږي مونږ یو ملګری دی هغه وایي ما خواته یوه زنانه راغله ما ورته وایي چې ځوانه جانه ګورې یو مشین به درله والم جامې جوړوه او الله به ښه روزي پکې درکوي ما ته وایي چې ما ته دا خبرې مه کوه که ما ته روپۍ راکوې فبها کنې دا خبرې مه کوه راته اوس مشین چې کوي مشین کم از کم په 10,000 روپۍ خو دی که نه نو دی څه کوي په مشین باندې چې په ورځ کې دی وګرځېږي 2-3,000 روپۍ راغونډوي خدا خدای کور کې درته وایم حضور فرمایي بلغوا عني ولو آیه ما له طرفه ورسوئ اگر چې یو آیت ولې نه وي مونږ له طرفه پیغام رسول دی ستا عمل پې کول نه کول آیا ستاسو کار دی داسې سړی چې پاسي او هغه ته پیژنې چې دا منصب یوه پیشه جوړه کړې ده یا چرسی دی یا تارک الصلات دی مونځ اودس نه کوي تا خو صرف دا نوم ورکړو چې دی لیونی دی لیونی دی ته نه وایي اول خو لیونی زده کوه لیونی هغه سړي ته وایي چې نه په ځاني نه په بلې نه په ګرمۍ وي نه په ژمي وي نه په لباس وي نه په ښه لباس وي چې چېرته کېناستو چېرته پاس هغه ته لیونی وایي اوس زمونږ خو داسې خلک دي چې روغ رموټ خلک دي ځانونه لیوني کړي دي څه دپاره مفتو ګټه را روانه ده بی نو بیا دې زه یو څو ټیمه لږ ایکټینګ وکړم که نه خیر دی پروا نشته دی نو ما عزتمندو مونږ صاحب عقل یو الله مونږ ته عقل را کړی دی ګورې یاد وساتئ دا نه چې ستا پیسو په وجې سره یو سړی د ګناه کار کوي یا یو سړی غلط طرف ته ځي اوس ټیک ته تا خو ورکړو خو د دې نقصان څه دی په معاشره کې دا خلک ورځ په ورځ زیاتېږي